الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې نن بیا د زکات پر ځینو احکامو باندې تمیږو او یو لړ مسائل چې متفرقې بېلابېلې دي هغه به تر بحث لاندې ونیسو. که یو څوک د نصاب مالک وي خو کال د پوره سوی نه وي، تر پوره کېدو مخکې د خپلو پیسو زکات ورکړي، صحت لري. همدا ډول که یو سړی د خپل نصاب تر پوره کېدو وروسته د څو کالو زکات پر یو ځای ورکړي هم جایز دی. سوال: که د یو چا څخه د زکات د فرضیت وخت ورک و، یعنې دا نه ورته معلومه چې کال مې څه وخت پوره کېږي، څه به کوي؟ جواب: که چا په یو وجه د ډېره وخته زکات نه و ادا کړی او زکات باندې لازم هم و، نوموړی کس به د خپل ژور فکر مطابق یعنې طهره د هغه مهاله زکات ورکوي کوم چې یقین وي، یعنې غالب ګمانې وي. که داسې وکړي چې د یو څه وخت بلابود زکات ورکړي، نو د ډېر احتیاط څخه به یې کار اخیستی وي او په خپل فکر به هغه وخت معلوموي چې څه وخت زما کال پوره سوی دی او څه وخت څخه پر ما لازم سوی دی. سوال: که یو چا ټول مال خیرات کړ نو څه حکم لري؟ جواب: که پر یو چا باندې زکات لازم سو خو د زکات تر ادا کېدو مخکې یې ټول مال خیرات کړ، زکات یې له غاړې واوښتی. سوال: د صدقې پر پیسو باندې زکات سته؟ جواب: که د کوم عامل منفعه کار لپاره د صدقې پیسې جمع سوي وي، د مسجد ته جوړولو، پل جوړولو، برمې کښلو، او اندازه یې هم دومره وي چې نصاب ته رسېدلې وي، د کال په تېرېدو سره زکات باندې لازم نه دی. سوال: یو چا داسې چاته زکات ورکړ چې مستحق یې نه، وروسته معلومه سوه، اول دی نه و خبر، وروسته معلومه سوه چې مستحق یې نه دی، نو زکات څه حکم لري؟ جواب: که یو شتمن کس داسې چاته زکات ورکړ چې د ده له ګمانه مستحق و، خو وروسته معلومه سوه چې نوموړی کس د زکات مستحق نه دی، یعنې یاد کس کافر دی یا شتمن دی، زکات یې صحیح نه دی، دوهم ځل به زکات ورکوي. او البته که د زکات ورکولو دا مسله یو لږ فرق لري، هغه دا چې یو داسې وي چې معلومه سي چې مستحق نه دی، یعنې کافر دی، دوهم دا چې وروسته معلومه سي چې پلار یا زوی یا غني دی یا سید دی. فرق پکښې دی. که چیرې معلومه سوه وروسته چې هغه سړی کافر و چې ما زکات ورکړی دی، دوهم ځل به زکات ورکوي. او که چیرې د زکات ورکوي اول یې نه و پېژندی، وروسته ورته معلومه سوه چې زکات مې پلار یا زوی ته ورکړی دی یا مې غني ته ورکړی دی یا زکات اخیستونکی سید و، نو زکات یې صحیح دی، دوهم ځل ورباندې راګرځول نسته. سوال: که د چا ټول یا نیمه مال حرام وي نو څه حکم لري؟ جواب: که د چا ټول مال حرام وي، پر دغه حرام مال باندې زکات نسته، بلکې د داسې مال لپاره معامله داسې ده چې ټول مال به خپل مالک ته ورسپاري که یې مالک معلوم و، او که یې مالک معلوم نه و یا یې ورسپارل ممکن کار نه و، نو د ثواب د نیت بغیر دی ټول مال صدقه کی، ثواب نیت به نه کی. البته که حلال او حرام مالونه دواړه سره ګډ وه، د ده ځینې پیسې حلالې وې ځینې حرامې وې، او حلال مال یې ډېر و، په داسې صورت کې نو د دواړو مالونو پر مجموعه باندې زکات لازم دی. که چیرې حرام مال ډېر و، د حلال مال زکات به ورکوي او د حرام مال په اړه به هم هغسې کړنه کوي چې مخکې مې درته یاده کړله. سوال:
په زکات کې به څه ډول مال ورکوي؟ اعلی، میانه، ادنا، څه ډول؟ جواب: پکار دا ده چې په زکات کې متوسط یعنی میانه مال ورکړل سي. البته که د چا ټول مال غوره او بهترین مال وو نو په زکات کې دې هم غوره مال ورکړل سي، او که ټول مال کمزوري وو په زکات کې دې هم کمزوري مال ورکړل سي. پاته دې نه وي چې که د چا د اعلی مال زکات په ادنا شي ورکړي، څومره چې د اعلی او ادنا مال ترمنځ فرق دی په هغه اندازه به نوموړی کس د زکات برخه ورکوي. دی د زکات باقی دی، په دغه اندازه یې غاړې بندې دي، یعنی دغه اندازه به ورکوي. که یې د ادنا درجه مال زکات په اعلی درجه مال سره ورکړي، کولی سي چې زیات مال بیرته ځینې راوګرځي، او که یې پرېږدي د ده له لورې به خیرات وي. سوال: که د مال قیمت پورته او کښته کېدی، کله پورته کله کښته، د کومه رویه به زکات ورکوي؟ جواب: که د کوم شي نرخ پر یوه قرار نه و، یعنې پورته او کښته کېدی، مثلا یوه ورځ یو شی په 10 افغانۍ و، په سبا بیا د هغه شی په 20 افغانۍ و. اوس نو مشکل دا دی که د 10 افغانیو له رویه حساب ورته وکړي زکات لږ راځي، او که د 20 افغانیو له رویه حساب ورته وکړي زکات ډیریږي. په داسې صورت کې حکم دا دی چې کله د مالک پر مال باندې کال پوره سو، په دغه وخت کې چې کوم نرخ و هم هغه نرخ معتبر دی، ځکه زکات خو د کال په پوره کېدو سره په کومه ورځ چې ورځ پوره سوه بس هغه ورځ. یعنې دا چې مالک چې په هر څو رانیولی وي هغه اعتبار نه لري، بلکې په کوم قیمت چې د دغه شي په بازار کې نرخ وي، یعنې دی داسې په اصطلاح باندې چې وغواړي په هغه آن ورخرڅېږي. خو داسې نرخ دی چې د یو شي یو وخت ګراک ورته راځي یا چې ترت خرڅېږي، هغه اعتبار لري. او که دغه شی په بازار کې موجود نه و، په قیمت به بیا داسې معلوموي، نو بیا هغه دې په هغه بازار کې قیمت کړل سي چې دغه ښار ته نږدې وي. که په دغه ښار کې دا شی دا د تنګ ښار ته ورته په هغه کې پوښتنه وکړه دا شی په څو دی چې تر نورو ښارو ورته نږدې وي، او د هغه له رویه دې بیا 2.5% زکات ورکړي. سوال: د میراث مال پر خپل وخت حقدار ته ونه رسېدی، زکات به ورکوي که یا؟ که د چا داسې قریب وفات سوی چې په میراث کې د ده حق، خو نورو وارثانو پر متروکه باندې قبضه ولګول، د نورو وارثانو او د ده د غوښتنې سره سره یې تقسیم نه کاوه، بلکې تر ډېرو کلونو وروسته یې ویش وکړ، کومو کسانو ته چې مال ورسېدی که نصاب ته رسېدی، د تیرو کلونو زکات باندې واجب نه دی، بلکې د پیسو د ترلاسه کولو وروسته چې کال باندې تیر سي بیا به زکات ورکوي. سوال: که چا بل چاته په مضاربت پیسې ورکړي وي، پیسې بندې وي، پر مالک باندې زکات ورکول لازم دي که یا؟ دا سوال دی. جواب: په دغسې صورت کې که چا بل چاته پیسې په مضاربت ورکړي وي، پیسې بندې وي، همدا ډول د هغه مال زکات به د دغه مال زکات ور باندې لازم دی، همدا ډول د هغه مال زکات به هم ورکوي کوم چې ګټل سوی دی. یعنی دا چې د اصلي سرمایې زکات به هم ورکوي، او د ګټې چې دا سوی ده د دې زکات به هم ورکوي. سوال: د ورک سوي مال زکات ستا او که یا؟ جواب: که چا د نصاب په اندازه یا زیات مال درلودی، د څو کالو راهیسې زکات نه ورکړی، نه به بره دغه مال ورک سو، د تیرو کلونو زکات باندې لازم نه دی، بلکې هغه ځینې ساتیږي. که هغه مال پر یو کال ورک وروسته هغه مال بیرته پیدا سو، د تیرو ورځو زکات باندې لازم نه دی که د نور مال نه درلودی، د دغه نیټې څخه چې کله کال پوره سو
بیا به زکات ورکوي. او که نور مال درلودی ورک سوی مال هم زاړه مال ته ورجمع کیږي لکه ګټه. د زاړه مال چې هر وخت کال پوره کېدی د دې پیدا سوي شي او د زاړه مال دواړو زکات به یو ځای ورکوي. او که دا ورک سوي شی پوره یو کال نه ورک، 1,00,000 روپۍ دي مثلا یا 2,00,000 افغانۍ دي، 6 میاشتې ځینې ورکې سوې بېرته یې پیدا کړلې، پوره یو کال نه ورک بلکې په کال کې دننه یې بېرته پیدا کړ. بیا نو که د دغه کس سره د ورک سوي مال پرته نور مال موجود نه و، د ورک سوي مال تر پیدا کېدو وروسته د کال په تېرېدو سره زکات باندې لازمیږي. که نور مال هم ورسره و د دواړو سره به یو ځای کې د ټول مال زکات به ورکړي. سوال: که لیونی مال ولري زکات ورباندې سته او که یا؟ جواب: که لیونی مال ولري او مال یې د نصاب سره برابر وي یا زیات وي، زکات باندې واجب نه دی او نه یې قریبان اړ دي چې د مال څخه د زکات پیسې جلا او ادا یې کړي. البته که یو لیوني د عشر مځکه درلوده پر قریبانو باندې زکات لازم دی چې د مځکې عشر د ده له طرفه ورکړي او سرسایه به هم د ده له طرفه ورکوي. سوال: آیا د سود پر پیسو باندې زکات سته او که یا؟ جواب: د سود پر پیسو او همدا ډول پر نورو حرامو پیسو باندې زکات واجب نه دی. کوم کس چې د سود پیسې لري ورته پکار ده چې د سود پیسې و هغه ځای ته وسپاري د کوم ځای څخه چې راغلي دي، او که یې ځای معلوم نه و یا یې ځای معلوم و خو بیرته سپارل یې ممکن کار نه و، نو دغه کس چې دغه حرامې پیسې د ثواب د نیت پرته یو چاته ورکړي. سوال: په زکات کې که قمري کال معتبر دی او که شمسي کال معتبر دی؟ یعنې دا چې کال خو یو شمسي دی لکه دا حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، یو قمري دی حسن، حسین، سپره، لومړی خور، دومه خور، کم حساب به کوي؟ جواب: په دنیا کې 2 ډوله سنه چلیږي. یو قمري سنه ده چې شاوخوا 350 ورځې کېږي، او بله شمسي سنه ده چې شاوخوا 315 ورځې کېږي. کله لا داسې وي چې ورځ باندې زیاته سي. په دغه دواړو سنو کې د زکات لپاره قمري یا سپوږمیزه سنه د شریعت لخوا ټاکل سوې ده. کله چې سپوږمیز کال پوره سي او د مال مالک هم د نصاب څښتن وي، زکات باندې واجب دی. پاته دې نه وي چې د سپوږمیز کال قمري سنې لومړۍ میاشت د حسن حسین یا محرم الحرام میاشت ده او د شمسي لمریز سنې لومړۍ میاشت د حمل میاشت ده. دا خبره ښه په غور اورېدل پکار دی چې د مال مالک به د خپل مال لپاره په قمري سنه حساب کوي او په شمسي سنه به حساب نه کوي. دا خبره مې ځکه تکرار کړل چې ډېر ملګري داسې وي چې هغه یا دغه عیسوي کال معتبري جنوري وایي بس موږ چې دا نوی کال داخل سي، لکه اوس چې 2020 کال دی چې وایي بس 2000 چې داخل سي موږ حساب کوو. څوک یې پر دې بل حساب باندې وایي حمل د کال لومړی کال دی، حمل د کال لومړی میاشت، بس په همدې باندې موږ زکات ورکوو، حسابونه کوو. نه، دا تقریبا په 30 کلو کې یو کال فرق دی. که خدای تا ته ژوند درکړي 30 کاله ته زکات ورکې پر شمسي حساب باندې یو کال زکات غاړې به دې بندي. او دا ځکه دا قمري کال معتبر سوی دی چې دا هر چا ته معلومیږي، لوی کوچني نر ښځې ټولو ته معلومیږي چې د میاشتې اوله ده، دومه ده، درېیمه ده، د سپوږمۍ څه معلوموي. اوس نو څوک چا دا نه معلومیږي چې نن د حد څویمه ده، لمر د اولې ورځې و د 15مې ورځې د یو رقم دی، او سپوږمیز کال چې دی هغه هر چا ته معلومیږي چې نن د میاشتې څویمه ده، پر سپوږمۍ یې معلوموي. والسلام علیکم
ورحمة الله وبركاته، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.